بل دادو چې مال حرام مال نه سود مال نه حرام مال نه زکات استای شي که نشه استای نن سبا خو پوکې سرمایي شته ده انکار یې نه کوي خودي ډېره ګړه بدلې او موته ګوړې دي حرام مول زکات نشته حرام مول چې تو دې څنګه وي په دا نیات وې صدقه کوې خلق ته ورکوې د ثوابه نیاتو نه ورته کوې چې ثوابه نیات ورته وکې الټا دې راکې پیشي شاه یو بحث پوته و زکوته یو دوی خبره پوته وي بیا دا بحث ختمیږي نو اخو میشه بیان کړی و چې مطلب څومره څه بحث تر شوی و به زکات څه ضروري احکام وي یوه خبره دا دو چې هغه کنز مخلورایک قدوري هدایه دغې ټولې لیکلی دی هغه صورت زکات یو مکروه صورت دی خو په دوی وجه چې بیا جایز ښه دی ویکره نقل الزکات من بلد الى بلد آخر الا ينقلها الانسان الى قرابته او ينقلها الى قوم هم احوج اليها من اهل بلده الى آخر مسله دا کېږي چې په کراچۍ سړی پنډېږي هغه د ټاک ته زکات ورلاږلی شي که نه په ټاک پنډېږي غره ته یې لاږلی شي که نه شي لاږلی مولانا خالد سیف الله رحماني الله جل شانه دا علمي مساعی کوشینا قبول و منظور کی په فقهي مسایل احکام دسترس الله ور نصیب کړی دی د ویس وخت ډېر زیاته محقق انسان دی په دې باندې ډېر ویش بحث کړی دی اصل شی زکات مقصد څه دی چې میش جایز نه جایز ورته یا جایز دی دا نه جایز دی یا غنی دی یا فقیر دی یا مسکین دی زکات فلسفه څه د ویلې د زکات شندي خلک حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د امت اغنیا چې کیم دي دغه قاعده د زکات مال په صحیح طریقه سره استلای زکات په امت کې و څوک غریب نه وای پوته هر سړیو د ګرد د سوول د احتیاج د دانا وتلای وای خو چونکې اغنیا چې کیم دي مالدارون از زکات محمد ادا کوي نه خلق په ګرد مجبور دی خلق په سوول مجبور دی خلق په خلو تر دې پوره چې خلق په بدکورۍ کښې مجبور دی ملوث دی دغې غربت ته وجې نه اصل شی د زکات فلسفه دا دو چې زکات څوک ادا کوي غریبونو محتاج ته ورکوي مسلمون معاشري او اتفاق وي محبت وي رواداري وي اخوت وي یو په بل ځورېږي د یوې شي معاشي په تشکیل باندې دا شی ښه اثر انداز کېږي ښه معاشره کښې دا ډېر ښه اثر لري پوته شوه دا خبره چې کیمه سړی زکات ته کراچۍ نه ټاک ته راوړي دا مکروه دی دیا ته کراچۍ ول دی په کراچۍ کښې خپل غریبون ته ورکوي د پنډۍ ول دی په خپل پنډۍ ول غریبون ته ورکوي چې د غریبون هر شهر مالدارون خپل ور سنبال کړي چې دا د غربت مطلب فضا نه وي دا د غربت چې کیمه مشکلات یې دو ختم شي بیا چې کراچۍ ول یا تر لاږي دا وی ول غره ته لاږي غره ول یې سامه ته لاږي دا د زکات چې کیم نظم دی علاقایي غریبون دي دو د غاس متاثر پوتې شي په دوی وجه کښې جایز دی یوه وجه دا دو چې د کراچۍ د خلک اقربا رشته دارون په ټاک کښې دي بیا درلاږي ورته ویلې چې پاسرو صله رحمي هغه قایمیږي بیا مکروه نه دی بیا جایز دی صریح عبارت دی او دومه خبره ده چې که داسې وشول چې کراچۍ خلک چې واته غریبون نه وي په دیره په ټاک په غره کښې ډېر غریبون وي بیا د غریب ته ترجیح میلاو شي د زیاتای احوج د زیاتای محتاج خلک هغې ته دا مطلب پریفرنس میلاو شي هغې ته دا ترجیح میلاو شي په دا بنیاد باندې یې ارلاږلی شي د یوه ښار نه بل ښار ته که دا دوی وجې نه وی بیا مکروه ده یاره خو ټاکول دا ټاک غریبون ته ورکوي دیري ول دا دیري ول ته ورکوي کراچۍ ول دا کراچۍ ول ته ورکوي لاهور ول دا لاهوریون ته ورکوي چې د علاقې غریبونه مطلب څه نه څه هغه امداد وشي بلا وجه داس کول مکروه دي
پوته شو دا چې بیا د قانون شهرت نوم جوړو اخو ما بدر ولا صفه کړی دو چې د زاکوت نشي ولټا پنی ولای هدای په دې باندې مفتی خالد سیف الله رحماني صاحب تحویل بس کړی دی یو مثلا زاکوتا اسوبنیات حرم تنکا بلکې پدانیات و خال تر سوي چې مو د جینا د سرنامه د وبال لري شي د غضب نه خلوت شو حرم مول د غتکه ته زکاتینه پک شو ورکوي مکمل دغه لعنت دغه مصیبت نه زون خلاصوي غریب ته هي دی و خستل نه دی جاي کا غریب دا د شریعت نه دی ورته چې طاروم خورا چې سری کې ویني چې دا سړی سود مولیا دی سود دولت دی دای په داکشم په حرم وضاحت وی ورته دا حرم الله اغنا نه شو خستای بلای و مثلا مختار غلی دو مدرسې تا ور کوي فاونډیشن تا ور کوي رفاهي اداري تا ور کوي دا شینا ته زکات ورکولای شي بلکې د مدارس خیر ډیر مستحسن علما لیکلي دي چې په دې کې وا بل فائدہ دو چې د علم ترویج کیږي د علم ترقی کیږي علم ته تقویت ملاویږي ډیر حق او ډیر بهترین صورت د زکات مال خرج کول په مدارس دی هغه نو غریب طلبا چې کوم دي هغه مستفید کیږي علم او ډیولپ کیږي علم په ترقی کیږي دریمي میشتا زکات په مت شدا هي وشال یاردو البته زکات سلطه نشور کولای دولت هغه نشور کولای کا اسلامی مدرسه وی کا رفاهي اداره وی کا بل کیمیو انسټیټیوټ وی چې زکات چاته ورکوي هغه ذمہدار د ورکوین کی د طرفنا په منزله د وکیل لای اچ پیسې در نه وغلی او بیا صحیح زوی ته سیخوي د امانت جوړیږي تو زکات نه خرو پوي اغه د قبض طریقہ دو مستحق ته ورکوي غریب ته ورکوي پوره دا پوره صلاح غو نشه ورکولای دولت غو زکات نشه ورکولای دولت دروینسا لامدا د مدرسه دولت ته ورکړي یا مدا اداري و غریب اداري یتیمونه اداري غاټه مې ورکړي ولنه اچ کیم شریعت طریقہ کار دی مطابق دا غوندې ووزي ها په قبلیږي ها جایز ها دی پداش قبح نشتا یو خبره بلدو نابالغ شنو کی ته زکات ورکولای شي که زکات نشو ورکولای دا یو هم مسله ده په کلی کې شه پیشږي په وطن کې شه پیش کیږي ویني حق لا ورداسي وی چې یتیم بچي وی له خپل کفالت نه انکار وکړو خپل ورال کړای دی بغا کړای دی علماء چې نابالغ ته پدری شرطین حدیث زکات ورکولای شي چې دا درې کیسې کلا وی بیا نابالغ ته زکات ورکولای شي چې دا درې کیسې نه وی بیا زکات نه ورکوي کیمه دي اول دا چې پلوري جامدای پلوري د فقیر غریب مسکین وي مستحق د زکات وي یو زکات چې داسې نه وي بیا چې پلور مالدار وي بچي وړنه بالغ کفالت او د کورول کفالت په داسې ضروري دی دا خو وشته په پلور دی په شریعت کې دوا چې کله پلور غریب وي دوام صورت یې دا دی چې پلور یې د لوړی وي نه کدا بچي و چې یتیم و دا ته هور کولای شي درام سوشر دا دی چې خیر دی کا پلوری جامدای و خو یده د کفالت نه انکار وکړه غریب به واسطه و مجبور و پلوری هازمه ورینه و خریدا د څو کو نه بالغ دی خپل د کماو په پوزیشن کې نه دی د ګاټه په پوزیشن کې نه دی نو فقها لیکلي دي چې بیا دا سړی دا بچای زکات و خسته شي زکات ورکوین کیدا ته زکات ورکولای شي په اخر شیدا گزارش تای چې زکوتا په ملک کې انتهایی احتیاط پچار دی زکوتا مسله ډیره زیاته احمد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باقاعده د صحابه سره د خوږ پیغمبر تر مرګ نه د ورسته مشوره وکړه کلیر کټ سټریکلی آرډر دی جاری کړل چې څوک ها زکات نه ادا کوي د خلک سره جهاد وکړي دې سره جاو کې دا فرضي امر دی پداش کوتاهی کوتاهی کامی سترګې پټاول ټول مول ته دا امیزش نه دی په چار چې دغه ټول مول سره زکات مول ملاو کې نن په امت دنیادار خلک پریشان دي ویلې صحابه په وخت مالدارونه وی ټول نشته تابلی وی ټول غریبون وی گایز وګای نه مینداوت څنګه دی مالدارون پکشه ابوغي خوندر مدینه ته چرول به غوډر مالدار او شمال اویله خوشول وی اویله حشاش بشاش وی زکات مال خود څخه چې فرض زکات نه ورکوه چې خوږه پیغمبر او کلا ورته ویل چې یاره بیت المال شه کمیدو علی گا بلی و زاب د مخته ورته ونه شاوت ای خلک نه پریشانه نن هر مالدار پریشان دی
دا خالی په دا بنیاد نه دی پریشان چې هستله استعمال دی دا ټول چې یو یې کې نه ده خو نه وي پریشان سړی لکه مالدار چې ویګه کیم وشوشی کی لیکن په ګولې ځون من ده ودا وی لیکن د ټینشن مریضون دي لیکن ډیپریشن ته تر رسیدلې دي دوه شي نه دي یو خدا دای چې هر څه دي دوه خبره دادو چې ریغه مول زکات اصل شي خبره ده سرمایي ګټل راودي نه راودي بویو کاروباري سودی دی غیر سودی دی بیا باطله کوي فاسده کوي جایزه کوي نه جایز چې کله دا شی دولت ته روشي بیا کسان وکړه چې خوښو په سترګې ونه ویني پیسو ډېرې وي دولتو ډېرې وي بانګلو ډېرې وي ساړیو ډېرې وي او بظاهر یو پروتوکول یو سټیټس تو ته حاصل وي خو بیا کسان بلا خوښي نشته ځکه چې الله جل شانه په دغه خوښي یې شي نه دي خوښي دی الله جل شانه په صحیح سیم شي دي په صحیح لار شي دي نو نن زکات بحث ختم شو الله جل شانه دا وکړو چې موږ دا مسالې زده هوي موږ په پوي هوي او کچیرې موږ نه څه غلطۍ پکښې شوي وي پاده والله نه هم معافي غواړي تاسو ټول نه په معافي غواړي سبحانك